السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما چې کله د تاسو په پیج باندې داسې ایشو راشي دا کومه چې تاسو له سکرین باندې ښکاري دا په څه وجه باندې راځي لکه تاسو له سکرین باندې ښکاري یور پیج هیز بین انپبلشډ دا په څه وجه باندې راځي او دا ایشو تاسو څنګه ختمولی شئ. د ډېرو ملګرو پیجونو کې اکثر دا مسله راشي ای داسې کومې غلطیانې کوي چې دا مسله پرې راتلی شي. بل په دې ویډیو کې به دې پیج تاسو له زه پوره ریویو هم ښیم چې آیا دا پیج مونټایز کیدی شي که نه. دا یو ملګري ما د راکو بار بار ویل که د ما فالوورز پوره دي او د ما پیج مونټایزیشن ته اپلای کا نو چې پیج ما وکتو کې نور هم ایشو دا غدر سره هم ډیسکس کوم د تاسو د ایکسپیرینس د پاره تاسو هم فیش ای په دې باندې چې څنګه به داسې مسله تاسو حل کوئ. نو ویډیو مکمل وګورئ. ټول نه پهله خو په دې ټاپک راځو چې یور پیج هیز بین انپبلشډ دا مسله ولې راځي چې دا مسله تاسو لکه په سی ډیټیل باندې زه کلیک کوم تاسو به هم په سی ډیټیل باندې کلیک کوئ چې کله دا مسله راشي. دا مسله اله راځي چې تاسو داسې قسم ویډیو یا داسې قسم تصویران په فیسبوک باندې اپلوډ کړئ چې هغه په فیسبوک پیج باندې یا په پروفایل باندې دا په پروفایل باندې هم راځي او په پیج باندې هم راتلی شي. نو تاسو داسې قسم ویډیو یا تصویران په فیسبوک پیج یا په پروفایل اپلوډ کړئ چې د فیسبوک د رولز خلاف مطلب د چا قتل پکې شوي وي یا داسې یو تصویر چې کې وینه شو شوي د انسان وینه یا داسې تصویر وي چې هغه د فیسبوک د رولز خلاف د ماشوم یا داسې قتل هر قسم وي چې وینه پکې شوي وي یا قتل وي یا داسې سیکشوال کانټینټ نو هغه هم د فیسبوک د رولز خلاف دی. نو په دې باندې تاسو له وګوره کمیونټي سټینډرډ یو وایلیشن ورله ویلی شي دا وګوره دې ځای کې ښکاري تاسو له چې against our community standard again if your content goes against our community standard your account may be restricted or disabled. که ته بار بار دا وایلیشن کې بار بار د چا د قتل ویډیو یا داسې تصویر ته اپلوډ کوې چې کې وینه شو شي وي یا داسې ویډیو ته اپلوډ کوې چې کې په انسان باندې ظلم شي وي څوک یې وهي یا په مختلف طریقو سره ظلم کیږي نو د فیسبوک د رولز خلاف جي داسې قسم ویډیو تصویران به نه اپلوډ کوئ په خپل پیج باندې. اوس دې ملګري چې هر قسم وایلیشن کړی دا مسله ولته راغلی ده نو که چېرې تاسو له دا مسله راشي او تاسو وایئ چې زما خو په پیج باندې داسې غلطي نشته ما خو چېرته د قتل یا د انسان د وینې یا داسې د انسان سره د ظلم یا د ځناور سره د ظلم یا داسې څه ویډیو نه ده اپلوډ کړی یا داسې تصویر نه دی ورکړی نو تاسو به دلته په دې کنټینیو باندې کلیک کوئ. کنټینیو باندې کلیک کولو نه پس په یو ځل بیا په کنټینیو باندې کلیک کوئ. دلته له دوی وایي چې موږ څنګه دا ډیسیشن څنګه ایستلی دی دا دوی ټیکنالوجي دا شی رانیولی دی مطلب هیومن انسان نه دی رانیولی ټیکنالوجي بوټ رانیولی دی کمپیوټر رانیولی دی کمپیوټر نه غلطي هم کیدی شي جی. نو تاسو به په دې کنټینیو باندې دوباره کلیک کوئ او دا بس د ریویو ته ولېږم دا دوباره به په کنټینیو باندې کلیک کوم او دلته اکسپټ ډیسیشن مطلب دا شو چې دا فیصله تا اکسپټ کا چې دا تا اکسپټ کا نو بس خبره ختمه شوه ستا پیج مسله پکې پاتې شوه. او که ته وې نه چې ما خو دا مسټیک نه دی کړی نو بیا به ډیس اګري ویت ډیسیشن باندې کلیک کړي چې ما خو دا مسټیک نه دی کړی دا خو د فیسبوک په غلطۍ باندې دا سټرایک ما در راکړی دی فیسبوک غلطي ده نو دا به تاسو ډیس اګري باندې کلیک کړئ. ډیس اګري ویت ډیسیشن دی مطلب دا شو چې تاسو فیسبوک له اپیل کوئ چې زما دا پیج دوباره چیک کړه ما خو داسې څه قسم غلطي نه ده کړې. نو که تاسو غلطي کړي او که نه کړي نو تاسو په دې ډیس اګري باندې کلیک کوئ او په کنټینیو باندې کلیک کوئ نو تاسو دا پیج به فیسبوک والا یو ځل بیا ګوري او هغه که چېرې ستاسو په پیج کې مسله نه وي نو ستاسو د پیج نه به دا مسله ختمه شي. دا وګوره یور پیج هیز بین انپبلشډ دا مسله به ستاسو د پیج نه کمپلیټلی ختمه شي. اوس پر راشو جی مونټایزیشن ته دا پیج ما کریټر سټوډیو کې کولاو کړی دی د پیج نوم چې کوم دی د دې ملګري عمران خان ټایګر د دې پیج نوم دی د دې به زه اوس مونټایزیشن چې کوم نو زه به ټولز ته راشم. مونټایزیشن اکثر دلته دغه کې دیزي کې تاسو له ملاوي شي د مین مینیو کې که دلته نه ټولز ته به راشئ ټولز کې دلته هم تاسو له مونټایزیشن ملاوي شي دا دی په دې مونټایزیشن باندې به کلیک کړئ. مونټایزیشن نه کلیک کولو نه پس په دا ستاسو مونټایزیشن کې کولاو دا مونټایزیشن پیج د ستاسو کولاو شي هغې نه کولاوېدو نه پس دا یې ویو پیج الیجیبیلیټي باندې به کلیک کړئ. دوی ځای کې به تاسو له وښایي چې د ستاسو پیج برابر دی که نه. اوس په دې سټار کولاوېدی شي سټار مونټایزیشن په دې پیج کولاو دی او دې نه ښکته که چېرې انسټریم ایډز پې تاسو ګورئ انسټریم ایډز ویو کرایټیریا ما وکته نو فالوور یې پوره دي واچ ټایم پې نشته. دې ملګري ما له ویل چې زما فالوور پوره دی او بس زما پیج کمپلیټ شوی دی او بس مونټایزیشن ته اپلای وکړه نو مونټایزیشن ته اله اپلای کېږي چې تاسو فالوور سره سره دا واچ ټایم هم پوره کوي دا هم یو ډېر مین فیکټر دی. دا درې څیزونه چې ستاسو په پیج باندې دی کې یو هم انکمپلیټ نو ته پیج ته مونټایزیشن ته اپلای نشي کولی. دلته لخه صفحه لیکلي دي چې کرایټیریا ناټ میټ د دې دا سایز به زه غټ کم لږ چې نورم تاسو له واضحه شي. دا وګوره کرایټیریا ناټ میټ چې کرایټیریا رستا نه ملاویږي دا مونټایزیشن چې کم رولز دي نو بیا رستا پیج نه مونټایز کیږي بیخي اپلای ولا نه کیږي. نو دا واچ ټایم چې کم دی دا لاست 60 ډیز کې مطلب لاست 2 میاشتو کې تعالی څومره واچ ټایم پکار دی
چې 60,000 منټ واچ ټایم تعالی پکار دی 60,000 دا دلته لیکل دی دا 60,000 واچ ټایم مطلب دا چې ته به ویډیوز اپلوډ کې خپل ویډیوز پردي ویډیوز نه پردي ویډیو باندې د ستا په پیج باندې ایشو راتلی شي لیمیټډ اوریجنلټي اف کانټینټ پې راتلی شي نو خپل ویډیو به اپلوډ کړې چې د ستا ویډیو خلک 60,000 کسان وګوري او 60,000 کسان ستا ویډیو 1 منټ وګوري نو ستا واچ ټایم پوره شو نو ستا په ویډیو باندې 1 لک ویوز راشي ستا واچ ټایم په پوره کیږي او چې داسې د 15 شپږ ویډیوګانې اپلوډ کړي چې په هر ویډیو د 40,000 ویوز هم راشي نو ستا واچ ټایم په پوره کیږي جی نو دا دومره غټه ایشو نه ده خو کانټینټ خپل یوز کوئ خپل کانټینټ خپل ویډیوز جوړوئ کانټینټ تاسو سره ډېر ملګري وي موږ سره کانټینټ نشته نو د هغې لپاره به هم تاسو سره زه یو ویډیو جوړوم هغې کې به تاسو سره زه آیډیا شریک کوم چې تاسو کم کانټینټ اپناولی شئ او په کم کانټینټ تاسو ویډیو جوړولی شئ دا یو شارټ غونته انفارمیټیو ویډیو ډېره زیاته مننه جي د کتلو والسلام